الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو مسلمانانو، حاضرینو، سامعینو، اوریدونکو، نن دا لوی اختر د میاشتنا چې کومه مخکې میاشت ده ذوالقعده، اسلامی میاشتو کې ذوالقعده د هغې شپږیشتم تاریخ دی. شپږیشتمه ده یا د منګل په ورځ باندې یا د بوت په ورځ باندې، ځکه میاشت د یو کم دېرشو شي
نو بیا د منګل په ورځ باندې ذوالحجه شروع کیږي او که دا میاشت د 13 پوره شي نو بیا د بوت په ورځ باندې به د لوی اختر میاشت ذوالحجه شروع کیږي. د هغې په مناسبت سره چې دا په اسلامي تاریخ کې یو اهمه میاشت ده او ډېرې خبرې د دې سره تعلق ساتي، خو په دې میاشت د ذوالحجه کې یو عمل چې هغه عمل د ټولو نه زیات الله رب العالمین ته محبوب دی او الله رب العالمین ته خوښ دی، هغه د قربانۍ والا عمل دی د څاروي حلالول د الله د رضا دپاره. عزتمندو قرباني د دې لفظ نه معلومیږي قربان چې دا د الله رب العالمین ته د نزدېکت سبب دی. په دې باندې انسان الله رب العالمین ته نزدیکی چې کله دا په صحیح طریقې سره ادا شي. مسلمانانو له پکار دی چې دی وګوري د مسایلو نه ځان خبر کی تپوس وکي. د دې وجه نه کتابونه لیکي د هغه چا عذر د الله په دربار کې قبول نه دی چې هغه د مسلمانانو په ملک او په علاقه کې اوسیږي او بیا وایي زه پلان کې مسالې نه خبره وم. دا عذر د الله په دربار کې قبول نه دی، ځکه دی د مسلمانانو منځ کې اوسیږي. پکار دا ده درسه مسله مخې له راځي او دی تپوس کوي د پوهه خلکو نه، د قابل اعتماد خلکو نه چې دی په دې باندې اعتمادي چې دا سړی په مسله پوهه دی او د هغې نه دی تپوس وکړي، خپله مسله په هغې سره حل کړي. ځکه دومره علم په هر مسلمان نارینه او زنانو باندې دومره علم فرض دی چې دی پې د وخت امر وپېژني، د وخت حکم پې وپېژني چې دې وخت کې کم حکم دی ماته. ځینې خلک هغه د وخت امر هغه نه پېژني چې په دې وخت کې کم یو عمل ډېر غوره دی، نو بیا ډېر مشکلات مخې ته راځي او هغه سړی بیا نور څه وایي او بیا په هغې سره کله کله د انسان د هلاک شي او تباه شي. نو په دې ورځو کې د اختر چې کوم میاشت ده د لوی اختر د میاشت په دې کې د اولنۍ 10 ورځې او شپې د الله رب العالمین په دربار کې ډېرې عزتمند دي او د هغې وجه دا ده چې د دې په 10 تاریخ باندې یو عظیم عمل کیږي چې هغې ته قرباني وایي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دغه ورځ باندې د ټولو نه لوی عمل الله ته خوښ عمل هغه یې نه تویول دي د څاروي، د دې نه علاوه بل عمل غوره نشته. قرباني دا په چا باندې لازم ده؟ نو قرباني په هغه انسان باندې لازم ده چې د چا وس کېږي. وس څه ته وایي؟ نو د هغې دپاره علماو نصاب مقرر کړی دی چې د انسان سره دومره مالي چې دی په شریعت په لیول باندې د مالدار شمارېږي. شریعت په ترتیب سره هغې ته مالدار وایي، که دی ځان ته وایي او که نه وایي، خو شریعت په قانون کې دا مالدار شمار دی او هغه انسان دی چې 5 اشیا دي، 5 څیزونه دي، هغه راجمع شي او د هغې نه 52 تولې سپین زرو په مقدار باندې مالیت جوړیږي. 2.5 تولې سپین زر دی په هغې باندې اخیستی شي، د هغې قیمتي برابره خبره ده که دا د روپو په شکل باندې، که دا د سپینو زرو په شکل باندې، که دا د مال تجارت په شکل باندې او که دا د ضرورت نه زیاتی
اشیاء د زیارت ضرورت نه زیاتی چیزونو په شکل باندې یو انسان سره صرف سره دی د شریعت قانون دا دی چې صرف سره دی نو د هغې دپاره شریعت حد مقرر کړی دی 1.5 تولې سره زر ځینې خلک وایي یاره دا 1.5 تولې دا خو دا شریعت مقرر کړی دی بس صرف سره دی د چا سره نور څه نشته دی سپین زر پیسې وغیره څه نشته د اختر په دې ورځو کې صرف سره دی نو که د سره 15 تولې سره ورسره دی په د باندې قرباني نشته د سره 6 تولې سرم دی بیا هم په د باندې قرباني نشته د سره 7 تولې سره دی بیا هم په د باندې قرباني نشته چې کله خبره ونیمو لاړه نو بیا په د باندې قرباني شته خو ګوره مسله باندې ځان پوهه کوو موږ چې اصل کې په دې کې خبره داره چې صرف د انسان سره سره دي د دې نه علاوه ورسره هېڅ شی نشته اوس چې کله نور اشیا د ده سره دي لکه لږ ورسره سره زر دي یو توله ده 2 دي 3 دي او دې سره سره ورسره نغد روپۍ هم شته او د دې سره ورسره سپین زر هم شته او یا د تجارت مال دی ورسره او یا د سره نغد روپۍ دي نو دا چې را جمع کې او یا د ضرورت نه زیاتی اشیا دي د ضرورت نه زیاتی چیزونه دي د ضرورت نه زیاتی چیزونه کمی چې په ټول کال کې د هغې د استعمال حاجت نه راځي که یو لوښی تا د میلمه دپاره ایښی دی او میلمه لې رالی دام ضرورت دی په کال کې یو شی یو ظلم راغستی کېږي نو هغه ضرورت دی خو د ضرورت نه زیاتی چیز دا دی چې ټول کال تیر شي او هغه ستا په استعمال کې رانه شي صرف هسې د ډیزاین دپاره پروت دی کورونو کې هسې د ډول ډال دپاره یو چیز پروت دی نو هغه چیزونه هغه په دې کې شمار دي او هغه په کې حساب دي چې کله دا ټول لا جمع شي نو بیا خبره سپینو زرو ته راوړي د سرو زرو نه خبره بدله شوه سپینو زرو ته راغله نو بیا 2.5 تولې سپین زر دا چې کله دومره مقدار ته ورسیږي نو په هغې انسان باندې قرباني لازم ده کال تېرېدل په دې کې شرط نشته د دې قربانۍ او د زکات په منځ کې فرق صرف دومره دی چې په زکات کې په دومره مال باندې کال تیر شي نو اله پې زکات دي او هر چې قرباني ده نو قرباني صرف د اختر د ورځې دي چې چا سره د اختر په دې ورځو کې دومره مالي مخکې وروستو له اعتبار نشته او دغه شان دویم فرق یې دا دی چې په زکات کې د ضرورت نه زیاتی چیزونه نه حسابېږي او په قربانۍ کې د ضرورت نه زیاتی چیزونه هغه هم حسابېږي و به هر صورت چې د چا وس کېږي او دی قرباني نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان له سعه فلم یضحي وای کوم یو انسان چې وس کېږي من کان له ساعة ان یضحي د چا چې دا وس کېږي چې قرباني وکړي او وس ما تاسو ته ووایي دغه دی او بهتره خبره دا ده که چا نصاب هم نه وي خو د څاروي د اخیستلو وس یې کېږي پکار ده چې دی قرباني وکړي دغه ټیم ته دې وګوري دغه ټیم کې څاروی اخیستلی شي خو یاد وساتئ داسې به نه کوي انسان چې یاره بیا ټول کال کې د هغې قرض نشي ورکولی ځینې خلک خو بانې هم کوي که نه ځینې خلک هسې وایي یاره په دې قرضو باندې قرباني چې کوم دا څنګه ده نو ګوره هر قرض باندې قرباني کول ناروا نه ده لکه یو انسان دی وایي چې یاره لږ میاشت دپاره قرض وکړمه 2 میاشتو دپاره وکړمه نو بلکل کولی شي خو هغه قرض به دی نه کوي چې هغه بیا پوره کال تیر شي او دی د هغې قرض نشي ورکولی چې کله دی د نورو اشیاو دپاره قرضونه کوي پکار ده قرباني دپاره هم وکړي ځینې خلک نور هر څه ته ډېر تکړه د رسم و رواج دپاره بلکل قرضونو ته تیار بلکل د هغې دپاره هر قسم حالاتو ته تیار خو چې داسې مسلې راځي د سرسایه مسله راځي د قربانۍ مسله راځي یاره جي بس زمونږ وس نشته دی او قرضونه وله نشو کولی هسې چې کوم دی نو ګوره دا ناروا وي که نه دا بانې او د عذرونه ځان له ګوري دغه عذر هم قبول نه دی بلکې خپل حالت ته ګوره که چېرته دا قرض ته ورکولی شي نو قرض هم وله وکړه
قربانی دا لوی د ثواب کار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا وس کیږي او قربانی نه کوي نو دې د اختر په ورځ زمونږ عیدګاه ته نه راځي یعنی سره موږ سره دی المنظم نه کوي دومره سخت حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولې دی صحابه کرام یو ځل تپوس وکړ د الله پیغمبره ما هذه الاضاحی یا رسول الله د الله پیغمبره د قربانی مونږ ولې کو ما هذه الاضاحی یا رسول الله اذا الله پیغمبره د قربانی مونږ ولې کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیہ السلام دا ستاسو د پلار ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام طریقه ده دا ستاسو د پلار ابراهیم علیہ السلام طریقه ده عزتمندو اگر چې دا قربانی دا د ابراهیم علیہ السلام نه مخکې مو دا د پخوان نه ده دا د آدم علیہ الصلوۃ والسلام د دور نه دا قربانی دا تر د نبی علیہ السلام پورې ټول پیغمبرانو دا قربانی کړل او دا په هر امت کې وا ځینې د شکارونه دي کنه چې هغه په یو امت پورې خاص دي لکه ډېر د شکارونه شته چې صرف زمونږ په دې امت کې دي په مخکینو کې نو یا پای کې وو په دې کې نشته خدا څو اعمال داسې دي لکه منځ دی قربانی دا نور داسې اعمال دي چې هغه یو پکې قربانی دا چې دا د آدم علیه السلام نه واخله تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د هر پیغمبر په امت کې جاری و اگر چې ترتیبونه جدا و په مخ کې امتونو کې قربانی به وشو نو د هغې غوښه خوړل ناروا و بس قربانی به دې وکړه په یو میدان کې به څاروی حلال شو او بیا به انتظار و چې ته ورېږه دا قبلیږي که نه بس ډایرکټ معامله وه نسیه او قرض پکې خبره نه وه خو فورا به دې په خپلو سترګو لیده چې دا قبوله شو که نه د اسمان نه به اور راغی او چې د چا قربانی به وسیزله هغه به قبوله وه د چا هغه به ونه سیزله نو هغه به قابل قبول نه وه په دې امت الله پرده راواچوله ځکه عزتمندو ګوره که نه که دې معاشره کې دغه شان چل وی او د انسان قربانی هغه نه وی قبوله نورو پورې ملنډې کولې څومره به انسان خفه وی خو الله پرده راچول ده اوس که یو انسان قربانی قبول هم نه که نه خو ده ته پته نه لګي ونه لګي د الله نه سوالونه وکړي کیدای شي الله ولا دې بدلې بیا هم ورکړي ځکه پټه معامله ده د الله سره نو الله چې څه کوي نو هغه کولی شي نو اگر چې ترتیبونه جدا و د آدم علیه السلام دو زامن واقع قرآن بیان کړله چې قابیل او حابیل هم قربانی کړې وه د قرآن نه خبره ثابته ده خو چون کې د ابراهیم علیه السلام چې یادوي نبی علیه السلام د هغې وجه دا ده چې د ده د قربانی په دغه ټیم کې ډېره ناشنا وه او ناشنا په دې ترتیب وه چې هغه بچی چې ابراهیم علیه السلام د خپلې بیبي سره په وړوکوالي کې چې د شودو سکون کې ماشوم دی د تی ماشوم دی هغه ماشوم یې پرېښی دی الله ورته حکم کړلی چې ته د دې ځای نه ځه او دا دلته پرېږده په دې شړ میدان کې بیا دا بچی چې دلته چې ابراهیم علیه السلام بیرته راغلی دا بچی دومره شوی دی چې ښه غټ دی او قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې بلغه معه السعیه کار یې ورسه کولی شو لکه دومره حد ته ورسي چې د پلار مټې په هغې سره مضبوطي پلار دمه کولی شي نو د پلار د دمه کېدو عمر ته ورسېده او فورا ورته الله حکم وکوی دا بچی دې حلال که سخته قرباني وه دقه بچی چې ته په دې اوس دمه کېدو والی سخت دې برداشت کړي تکلیفونه دې برداشت کړه خو ای ابراهیم علیه السلام ای زما خلیله اوس دقه بچی دا حلال کا ابراهیم علیه السلام اړو تپوس هم نه کړی داسې ناشنا انسانو تپوس هم نه کړی چې دا ولې څه چل دی ولې وکم دا قرباني او یا الله ستا پکې څه حکمت دی یا الله څه اساني پیدا کا نه ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته وایي اسماعیل علیه السلام ته وی زه ته حلالوم ما خوب لیدلی دی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى ستا څه رایې ده ما ته خوب کې لیدلی د پیغمبرانو خوب وحی ما خوب کې لیدلی چې تا حلالومه ستا څه رایې ده هغه ته یا ابت فعل ما تؤمر ای بابا چې تا ته کوم حکم شوی دی هغه کوه دا قربانی ډیره ناشنا وه د دې وجه نه د ابراهیم علیه السلام نه وروستو دې له یو ناشنا
حیثیت ورکړل شو او د دې وجه نه څومره څاروي علیږي د ابراهیم علیه السلام هغه طریقه زنده کیږي. نو نبی علیه السلام صحابه ته وایي سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، دا ستاسو د پلار د نیکه ابراهیم علیه السلام طریقه ده. ابراهیم علیه السلام طریقه ده. صحابه دویم تپوس کوي اې د الله پیغمبره فما لنا فیها یا رسول الله، د الله پیغمبره موږ له په دې کې څه میلاویږي؟ ځکه ځینې خبرې داسې اسې د پلار نیکه یادګاري، اسې خلک په دې باندې کوي د پلار نیکه طریقه وه هغه یادګار را تازه کوي. نو صرف دا اسې یادګار دی او که نه څه میلاویږي؟ نبی علیه السلام وی نه په دې باندې څه میلاویږي؟ نبی علیه السلام وی بکل شعرة حسنه، د دې څاروي په هر اخته باندې تا ته یو نیکي میلاویږي. نو بیا صحابه کرام هغې دا مسائل موږ ته ډېر واضح کړلي. صحابه کرام بل تپوس کوي د الله پیغمبره په صوفو یا رسول الله د دې وړۍ به څه کي ګډ دی نو او ګډه ده د هغې وړۍ دي د هغې به څه وکمي؟ نبي علیه السلام وی د هرې وړۍ باندې هم چې کوم دی نو تا ته یو نیکي میلاویږي. در دې ثواب شو او دارنګې د قربانۍ هغه لوی فضیلت شو. عزتمندو د دې نه مخکې د قربانۍ فضایل به انشاءالله تعالی آینده کې وایو او نور به وایو. دې مسایل تپوسونه انشاءالله تعالی د دې باره کې کوو او په مسله ځان پوهې کوو. خو دې نه مخکې دا کمې 10 ورځې چې دي د دې باره کې قرآن کریم کې الله رب العالمین وایي والفجر ولیال عشر، زما د قسمی په سحر باندې علما ذکر کوي د یو قول مطابق د دې نه سحر د لوی اختر مراد دی چې په هغې مې د قسمی او 10 شپې د دې نه مراد چې کوم دی نو هغه دغه 10 د ذوالحجې دي دغه ته مراد دی. او دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالی من هذه الايام العشر، چې په دې ورځو کې الله رب العالمین ته عمل چې څومره خوښ دی نو داسې په نورو ورځو کې دومره نه دی خوښ. صحابه کرام وایي د الله پیغمبره دا د دې ورځو عمل د دې ورځو نه بقایه چې کوم ورځ دی پای کې جهاد تم نه رسي. ګوره یو عمل چې کوم دی نو هغه د دې ورځو عمل دی، د دې ورځو عمل دی د دغه ذوالحجې د لوی اختر د میاشتو اولنۍ 10 ورځې او 10 شپې د دې عمل دی او یو د دې نه بغیر. نو صحابه تپوس کوي چې زه نور عملونه خو ټیک ده خو د جهاد په باره کې خو موږ اورېدل دي چې د جهاد نه لوی عمل نشته. نو د الله پیغمبره د دې ورځو چې کوم اعمال دي نو هغې ته د نور ورځو جهاد هم نه رسي. نبی علیه السلام به بالکل ولل جهاد فی سبیل الله، جهاد هم ورته نه رسي. ها یو کس د دې نه غوره دی، یو کس د دې ورځو د عمل کوونکي نه غوره دی او هغه انسان دی، هغه مجاهد دی. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، هغه انسان دی چې خپل بدن میدان جهاد ته وړی دی او خپل مال میدان جهاد ته وړی دی او بیرته نه بدن راغی او نه مال راغی. دغه انسان د دنه هیڅ څوک نشي غوره کېدی. دا ټول چې د دغه ورځې اعمال چې دا د ټولو نه غوره دي، خو هغه مجاهد چې هغه لاړ شهید شو، هلته مال هم ختم شو، هلته جسم هم ختم شو، بیرته رانغی، نو د دغه انسان عمل ته رچا عمل نشي رسېدلی، دا لوی عمل والا دی. دغه شان نبی علیه السلام د دې ورځو باره کې وایي ما من ایام احب الى الله تعالی ان يتعبد له فيها من 10 ذي الحجه، وای داسې یو عمل نشته دی چې الله رب العالمین داسې ورځ نشته دی، داسې ورځې چې پای کې الله رب العالمین ته د الله بندګي پکې ډېره محبوبه یو ډېره غوره وي. هغه د دې 10 ورځو نه چې په دې 10 ورځو کې الله ته ډېر اعمال ډېر زیات محبوب دي او ډېر ورته خوښ دي. او نبی علیہ السلام فرمایي یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنه، په دې کې یو روژه نیول دغه کم 10 ورځې شروع کېږي، ما تاسو ته ویل یا به د منګل نه شروع کېږي او یا د بود نه، ځکه نن 26مه د ذوالقعدې ده. نو د دغه 10 ورځو
دا غي روجا یو ورځ روجا د کال عمر ثواب لري یو روجا د کال عمر ثواب لري عربي روجا خو بیا د 2 کالو ده د عربي روجا بیا د 2 کالو ثواب خدای د عام ورځو خبره کوي چې د عام ورځو دغه کمی لس ورځې چې دی په دې کې یو روجا د یو کال ثواب لري وقيام كل ليله منها بقيام ليله القدر او په دې کې یو شپه د الله بندگی کول دا د ليله القدر د شپې عمره داغه د عبادت عمره ثواب په ملاويږي چې 3 کال او 4 میاشتې داغه نه زیات ثوابونه دي دا په دې باندې ملاويږي دا ډېر بهتريني ورځ شپې را روانې دي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دا کتاب دی الغنیۃ لطالبی طریق الحق هغه کتاب کې دی وای چا چې ردی لس ورځو داغي تعظیم وکړه تعظیم مطلب دا چې بده کې ګناهونه نه کول او د الله بندگی کول او د خیر خېګړې کارونه پکې کول نو اکرمه الله تعالی بعشر کرامات الله رب العالمین به دغه انسان لس عزتونه ورکي لس پیدې دی پدې کې چې کوم انسان د ګناهونو نزان پدې کې بند کا او د نیکی کارونه کول د خیر خېګړې کارونه کول او د ټولو د الله د بغاوت کم کارونه دغه نزان بچ کا اول نمبر البرکت فی عمره الله تعالی ور دې انسان په عمر کې برکت واچي الله بوله برکت ورکي دویم نمبر و زیادت فی ماله الله تعالی بر دې انسان مال زیات کی مال بول الله رب العالمین زیات کی او دریم نمبر والحفظ لعیاله الله تعالی بر دې انسان د کوړمی حفاظت کوي د کوړمی حفاظت به الله کوي بیزت کیږي بنا شرم به بد باندې ناراضي او دارنګ الله رب العالمین باغه محفوظ وساتي داغه د کوړمی حفاظت بکی محتاجی کی بچاتا نه او څلورم نمبر و تکفیر لسیئاته دغه انسان گناهونو د پاره به کفاره جوړ شي او پنځم نمبر و تضعیف لحسناته د نیکی په دې سره د چن کیږي نیکی ډبل کیږي او شپږم نمبر و تسهیل لسکراته د چې کوم د مرګ سختي دي هغه سختي به الله رب العالمین اسانی کی و تسهیل لسکراته د مرګ سختي به الله رب العالمین اسانی کی د یو غټ حالت منګو تاسو تر روان دي یو غټ پاټک منګو تاسو تر روان دي د دې پاټک نه بغیر بل طرف باندې تلل اړو چرته امکان نه لري په دې باندې به ورزو دغه دروازه نه ده دغه دروازه په دې باندې هر یو انسان به داخليږي هر یو انسان به په دې باندې ورزي هر یو انسان چې کوم نه دا پیاله بچکی او دغه ځنکدن د دې مرحلې نه به هر انسان نارینه زنانه او څومره چې پیدا شوی دي دا به دغه ځنکدن په دې ترتیب باندې ځنکدن په دې حالت باندې بده بیا یو بل سفر شروع کړي او د دې سفر اختتام بکیږي نو کته غواړي چې پای کې ماته اسانی پیدا شي نو په دې ورځو کې د ګناهونو نزان بند کا په دې ورځو کې د الله رب العالمین بندگی وکا وم نمبر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمایي وضیاء لظلماته دغه انسان د تیارو د پاره په دې کې رڼا پیدا کیږي قبر کې تیار ده میدان محشر کې تیار ده پولیس ورات کې تیار ده پتل د میزان کې تیار ده او دارنګ عمل نامو په میلاویدلو کې کوم تیار ده هغه تیار هغه د پاره چرنا پیدا کیږي نو هغه په دې ورځو کې ډیر زیاته پیدا کیږي اتم نمبر وتثقيل لمیزانه دی ورځو کې عمل کول دا دغه انسان د تلی د میزان د نیکو اعمالو د چابلی د درنېدلو سبب ګرځي والنجات من درکاته او نهم نمبر نجات ملویږي د جهنم د هغه طبقونه او لسم نمبر والصعود على درجاته د جنت په درجات باندې د انسان ورخیږي د لس پیدي د انسان ته ملويږي او بیا ورپسې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله د کتاب کې وای د دې دومره فضیلت دی ومن تصدق في هذه الايام العشر بصدقه على مسكين فكانما تصدق على انبيائه ورسله چا چې په دې ورځو کې صدقه وکړه کا غریب له ورکړه ځکه په دې وخت کې غریبانو سره زیات تعاون پکاري دې ورځو کې د سینا چې ته خوشاله او دغه شاند کې هغه غریبانان داغي د ماشومانو د پیزار د غستو وسنی هغه کونډي
هغه ته کم د خپل خاون په دې کې ور یادېږي، هغه یتیمانان چې هغې ته خپل پلار په دې وخت کې ور یادېږي، او د نورو ماشومانو د هغې هغه کپړې د هغې هغه ګرم تاوېدل هغه هر څه چې کوم دی نو ییني، او دغه ماشوم د هغه په زړه کې پریشاني رانه شي. نو دې وجې نه د دغه صدقې فضیلت هغه بیان شوی دی چې دې ته دغه دومره ثواب میلاویږي لکه په پیغمبرانو باندې انسان صدقه وکړي. لکه تا چې پیغمبر له روپۍ ورکړې دومره ثواب ته میلاویږي. دغه شان وای په دې کې چا د بیمار تپوس وکړه، ځکه بیمارم هغه د حالت نی چې وګوره د اختر کې اوس پلان کې ځان لګرځي راګرځي، او دغه شان کې یو ځای ته بل ځای ته، او زه چون کې پروت یم بیمار یم. نو په دې ورځو کې چې چا د بیمار تپوس وکړه فکأنما عاد اولیاء الله، گویا چې د الله د دوست د هغه عیادت وکړه، د الله د دوستانو د هغې تپوس یې وکړه. ومن حضر جنازة فکأنما حضر جنائز الشهداء، چا چې پکې جنازې ته شرکت وکړه نو گویا چې د شهداو جنازې له دی لاړو. او دغه شان چا په دې کې مسلمان له جوړه ورکړه، الله رب العالمین به هغه انسان له د جنت د جوړونه ول الله رب العالمین ورکی. او چا په یتیم باندې په دې کې شفقت وکړه، الله رب العالمین به د عرش د سوري لاندې دغه انسان له په دې کې ځای ورکی. او څوک په دې کې د علماو مجلس ته د دین مجلس ته حاضر شه، گویا چې د پیغمبرانو مجلس ته حاضر شوی. نورم ډیر زیات د دغه ورځو فضایل لیکل دي. په دې ورځو کې یو عمل دا دی چې هغه عمل هغه دا دی چې دا سنت طریقه ده، بعضو مستحب ویلی دي، بعضو سنت طریقه ویلی ده. په بهر صورت کم خلک چې قربانی کول غواړي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې د ذوالحجې د میاشتې میاشت ولیدله، دغه میاشت یې ولیدله، د دین اخوا کم سړی چې قربانی کوي، ګوره دا د عام خلکو دپاره نه دی، چې کم کسان قربانی کوي د هغې دپاره دا حکم دی چې دیو د خپل یخته اضافي او خپل نکونه هغه چې کم دی نو هغه دی نه کټ کوي، هغه دی نه اخلي، بلکې د هغې نه مخکې خپل نکونه کټ کول، لکه دا یو څو ورځې پاتې دي، د دې نه مخکې خپل نکونه کټ کول، خپل اضافي یخته هغه لرې کول، او بیا د هغې نه د اختر د قربانی کولو پورې چې کله د اختر قربانی څاروي حلال کی، د هغې نه وروستو بیا چې کوم نو دا کارونه د هغې پورې په ځان پابندي ولګوه، انشاءالله تعالی ثواب به پکې. د نبي علیه الصلاۃ والسلام حکم دی، بل په دې کې د حاجیانو سره مشابهت هم راشي. الله رب العالمین دی موږ له په دې خبرو باندې عمل توفیق را نصیب